شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه چې د هغې د ادارې د اهل علم دي ناستي تاسو ته د قرآن کریم ښیي نو هغې به وایي قرآن کریم 15 حق دي 15 لومبنی حق دا دی چې سړی په ایمان راوړي الحمدلله زموږ ستاسو راټولې په ایمان دي دا لومبنی حق دی دویم حق دا دی چې ناظره زده کړي د قرآن کریم ګوره موږ د انګلیش ریډینګ زده کوو که نه د هغې ګرامر زده کوو او هغه ټولو باندې پوهېږو دا نون دی دا پرونون دی دا پلانکیسیس دی او دا ډنګلې دی هغې له وخت ورکوو د خدای کتاب باندې چېرې دا الحمدلله رب العالمین ټیک کوو دا ناظره دا ضروري ده او په معمولي په دې عربي کې دومره گهرایي ده چې معمولي لږ ټکي دی غلط وي معنی غلطي ته قل هو الله احد قل ای پیغمبر اوایا نو قل دا امر دی اوایا او کته دې غټ قاف په ځای باندې ورکوټي وي ته کل نو کل مطلب دا دی چې اخرى کل اخرى او قل اوایا څومره فرق دی پکې قلب زړه ته وایي او کته وی کلب نو دا سپي ته وایي زه ته خو اخته وایو با زه خو چې قرآن هم وایي او هسې نه خدای مکه چې الټه را باندې وبال وي او دریم حق دا دی چې سړی ترجمه زده کړي چې د الله پاک موږ ته څه وایي دومره خدای پاک پیدا کړي یو او موږ له دا ژوند را کړی دی موږ ته پیغمبر را لېږلی تاسو خپله سوچو کې یو عام د کامن سنس خبره ده که یو سړی بار ملکي و ته ما تا ته میسج رالیږي او هغې په عربي یا انګلیش کې را لېږلي نو ما تا سره به دا فکر نه وي چې په دې میسج کې ما تا ته څه ویلي دي نو زه ته به هغه ګرځو د انګلیش ماهر پسې به ګرځو د عربي ماهر پسې به ګرځو چېرې ما ته یو ملګري میسج کړی دی د دې مطلب څه دی او الله تعالی د دومره عظیم کتاب را لېږلی دی او دومره عظیم پیغمبر ورسره را لېږلی کوم دا فضل کړی دی چې دوی په امت کې شامل کړي وو او دا دومره غټ کتاب په کور کې پروت دی یو مسلمان کله دا سوچ وکړو چېرې د دې کیسې لیکلي دا چې تعلیم له یوسم مونږ کله دا سوچ نه دی کړی او څلورم حق دا دی چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو عمل کې دا ټول ارث راولو قرآن کریم کې چې کوم نظام زندگی ذکر دی چې الله تعالی موږ ته څه وایي چې موږ په خپل ژوند کې راولو زموږ په سکولونو کې په لسم کې ونوالته لیکلي وو که نه اسلام ایک مکمل ضابطه حیات دا یو جمله لیکي خو دا چې سړی مدرسې ته راشي او دا ټول دین ووایي نو بیا ورته واقعي پته ولګي چې واقعي اسلام ایک مکمل ضابطه حیات خو موږ تاسو پرېښودي دي او بیا پنځم حق وي دا دی پنځه حق دي پنځم حق دا دی چې دا پر معاشره کې خلکو کې راولي نو موږ تاسو چې را کوم مجلس کې ناست یو په دې مقصد دا دی چې موږ تاسو قرآن کریم زده او خصوصا د دې محلې والے چې کوم ملګري دوستان حضرات دي خپل بچي په خپله باندې د مجلس کې شرکت کوي او ترجمه 10-15 منټ درس پکېږي یو آیت په حوصله روزانه زده کېږي د آیت یو حصہ چې لږ لږ سړی یاد کړي نو دا به انشاءالله د دنیا هم د خیر او برکت ذریعه وي دا ټول ژوند چې دا په دې کې دا یاد لرئ دا ټولې تعلیمي ادارې زمونږ دي هغه زما او ستا ماشوم ته عزت او قدر او ژوند تېرول نه ښیي ژوند چې زده کېږي به د خدای کتاب سره مونږ زده کوو د مشر کشر عزت د ژوند تېرولو طریقې دا به د خدای په کتاب کې ذکر دی سړی په 24 غنټو کې 15 منټ د خدای کتاب له نشي ورکول الله تعالی زموږ ستاسو د ناست قبول کړي واخر دعوانا الحمد